زما خو الیاس نوم دی، محمد الیاس، او دا مال بنگلادیش ته خو چې صرف د وټ وخت شي که نه نو هر سړي ته بیا دروازه معلوموي، کور ورته معلومي، هر څه ورته معلومي چې په دې کور کې دونه دونه وټ دی. خو چې کله د کار ټایم راشي یا سخته راشي نو بیا نه څوک راښکاره کېږي. دا زمونږ نن درېیمه میاشت څلورمه میاشت تقریبا شروع ده، نن ګیس ته کوڅې تاسو به خپل ولیدې، کوڅې زمونږ دال دی، پلونه نشته، ټول نه غټ تکلیف مونږ ته د ګیس دی هغه نشتي، او په لارو کې دغه ملبې پرتې دي، لارې هم زمونږ ټولې دغسې دي. تر اوسه پورې لکه یو د حکومت نماینده مونږ له نه دی راښکاره شوی. د دې کې چې کم کسان نماینده دي که نه جي هغه صرف په هغه ورځ نیمه راغلي وو، او بیا دا درېیمه میاشت ده جي چې یو سړی مونږ ته د ګڼو حالات ته وګوره. بیا په دې لاره کې په دې خوړ کې د اغوستو لار نشته، په دې کې بیماران دي، زنانه دي. درېیمه میاشت ده جي چې ګیس نشته، بل څه نشته، دا ګندګۍ حل دی، کورا ماشوم بیمار دی. دا خوړ چې دی مونږ په دې کې واړه رالوی شو، دا خوړ تقریبا کم از کم 6-7 فوټ دا ډک دی. په دې کې روغ ټک کار نه شي، لږ معمولي خوړ چې راشي روغه په بله ځم خوړ لاغې چا زنانه روغه په نیولي، چا دغه نیولي دي. مونږ دا نه وایو چې مونږ له دې سره کړي، مونږ له دې سره وړي، مونږ له دې څه کېږي، خو را روان دی جمع چې دا ګیس مونږ ته بحال شي نو د مونږ به هر څه بحال شي. خبره زمونږ په جومات کې دا وکړو، زمونږ وزیر اردو بیا دي او راپاسي وایي چې نه مونږ یې ځله کوو. نو په دې درېیو میاشتو کې دونه څوک نشته چې راشي او دا ګیس زمونږ بحال کړي. اکبر امان مې نوم دی او انجینیر یم په سوي ګیس ډپارټمنټ کې یم. بنیادي خبره دا ده چې کله فلډز راغلي دي په 15 اګست باندې، نو د هغې نه وروستو زمونږ چې کوم افیکټډ ایریاز وو، لنډکس وو، مولا بابا وو، مکان باغ وو، داسې لاندې مرغوزار ټاون، شهید آباد، زاید آباد، دا ټوټل ایریاز کې مونږ ښه فل پلیج ورکینګ وکړو، او کم چې پورې طور مستفید کېدی شو نو هغه مونږ بحال کړي دي. مور دین 90% ایریا مونږ بحال کړې ده. پاتې شو د بنګلادیش خبره، چونکې بنګلادیش د فلډز اولنۍ افیکټډ ایریا وه، هغې ته پل پلیج لکه د آبادۍ د اخره پورې دغه ختلې وه، اوبه ختلې وه، او زمونږ نیټورک یې ټوټل ډیمیج کړی دی A to Z. د هغې په وجه باندې مونږ هغو له نوې منظوري واخیسته. په بنګلادیش کې مونږ د شپه ورځ کار وکړو، ټوټل لاین مو ورته کمپلیټ کړو. پرون او نن یې جاینټونه او ټیسټینګونه هم روان دي، 2-3 ټیمان پکې اوس هم لګیا دي، پرون هم لګیا، او بلکې مونږ شپه ورځ نه کتلې، خو هلته د هغو دپاره یو ورکینګ کړی، او توقع یو دا ده چې ورپسې 3-4 ورځې به انشاءالله د هغې ټیسټینګ هم وشي، مونږ ورته ګیس هم پرېږدو، او دا د کنکشن منکشن چې دي دا به ورته هم بیا وربحال کړو انشاءالله که خیر. او زمونږ دغه کوشش دی چې پورې طور مونږ د دې دا کار وکړو او دا کار ختم کړو.